ته چې کله په بل چا باندې ګولې چلوي نو د هغه نه مخکې لږ 1000 مرتبه سوچ وکړه چې دغه نه به بچي پاتې شي، ښځه به پاتې شي، بیا د هغې ښځې 1000 مسایل دي، د هغو بچو یتیمانانو 1000 مسایل دي. ټیک شوه ګولې خو دې وچلوله خو د هغوی عذاب دې په سر واغستو. یقین وکړه که تم آرام وکړي د 2 منټو غیرت یې وکړو او د ټول عمر بې غیرتي او د ټول عمر سزاګانې دې په سر واغستلې. ای پښتون عالمه دا دې کوم ځای ګټه وکړه؟ دا ګټه وکړه دا نقصان و. معاملات په خبرو هم حل کېږي، افهام او تفهیم سره ته لګیا شې او ډزه ډوزه کیسه چې دې په ډز باندې حل کېږي. دا ډز حل نه دی دغه شي که دا د ټول عمر غلامي دی. او بیا د نن سبا زمانې د نوجوانانو خصوصا نه خبره کوم چې سټمنا نشته، برداشت پکې نشته، تحمل پکې نشته، دا میدین ټولې خرابې دي، غسار سي. دا چې شي وجه نه د دغو ګنده خوراکونو دی وجه نه. تاسو چې دا ویډیو کې وګورو روژه چې ماته کی نو په هغه ټیم کې میدې لا نرم خوراک او ګزارې والا خوراک پکار وي. نو دای به څه کې د کول نه به لوړ شي، د کول نور له وي چې مولا سټینګ راوخلا سټینګ. نو داسې به دا 2 ګوتو کې بیرون نشي، داسې به کوي. دا د ایکشن دی، دا د لایف سټایل دی. نو چې هغه څخه میده دې برباد شي، برداشت در کې نه، تحمل در کې نه، یو خبره در باندې ښه نه لګېږي. او د هغه د پاسه چې بیا پکې دغه بل غلاظت دی موږ دغو علاقو له ننوتی دی آیس چې نوجوان په دغه بېهوده حرکت او په دغه لعنت سر شوي دي. څه خلک نه کوي سړیه، سړی حیران شي. ته به خلک راغواړي یو کار لا دین به معاشرې له پیش کې، خو چې دا افسوس کو په دا خبره چې دین خلکو صرف د قرآن په دغه ټکي پورې محدود کړی دی، عمل لا نه. نن زموږ په معاشره کې چې وګورې دومره منشیات دي چې حق ایران مې پاتې شي. د خلکو بچیو کمې کمې ترقي وکړلې، تعلیمونه حاصل کړل، هغوی هنرونه زده کړل، کمالات یې واغستل. دمو بچی اوس هم په مغه پونګي کې لګیا دی. دمو بچی به اوس هم دی وکې کرنه لوند چې 490 دغه هغه به ډکوي. هی پښتون عالمه دین هم لاړو، دنیا هم برباده شوه. ته به کله هوښیارېږي؟ بچی له تربیت ورکا، بچی په ښه مجلس کې د کېنولو عادتمند کا. دا کله کېږي چې جومات مدرسې دین لا هغه کېنوي چې څه واوري د هغه زړه صفا وي، هغه له چې کومه خبره لوړله بس هغه له الله د عمل توفیق ورکوي. بیا نو دومره ټیم نه سره نه دی بچي غږ نه کوي. څه چل دی په بچو باندې یاره خوشحالي ډېره غټه خوشحالي وکړله، ډازې به وکړې په بچو باندې ډازې کول او د خوشحالي اظهار کول دا سون کور دی، هر سړی هم پې کولی شي. او د بچي تربیت دا اصل شی دا دی، بچی د خپل لاس نه لاندې ساته، ښه بې حیا نشي دسه، بدکرداره نشي. چې شپه کېږي بچی سنبالوه، غلط حرکات به نه کېږي. او که نه دغه پام دی نه چې چېرته لړو په کم ګودرې شپه او په کومه حجره کې کم بیټک کې ناست و چې څه کول مخکې چې بیا